دا جومات چې دی دا ټول زما په لاس جوړ شوی دی. دا په 2000 کې موږ شروع کړی او په 2008 کې کمپلیټ شو. د دې لرګی چې دی دا ټول موږ د کالام نه راوړی دی او د دې کاریګر چې دی په دې کې د پنډۍ کاریګرو کار کړی دی، په دې کې د رسالپور کاریګرو کار کړی دی، د سوات کاریګرو کار کړی دی او لرګی زمونږ صاحب دا حکم کړی چې په دې لرګي کې زه بالکل پرخ نه منم. نو الله تعالی خپل کور بالکل په بهترین دغه کې تیار کړ. په 2008 کې چې کمپلیټ شو نو د دې په شوق باندې د کنجونه منګورې نه د دې نږدې کلو نه ټولو د جمعې مانځه ته دلته راځي او ښه بهترین پکې بیان کېږي. بل د دې کې دا خاصیت دی چې دا په یخنۍ کې ګرم دی او په ګرمۍ کې یخ دی او ټول وخت د دې یو خوشبویي ده او که ته وګورې نو په حال پاکستان کې داسې نه چې په دنیا کې نشته. د دې یو زبردست بل دا ویلي او داسې ده چې دی کې زمونږ چېرته ښکلی ځای په ځمکه کې وکړه نو د هغې صاحب د دې جومات منظوري وکړه. وایي چې په جایداد کې غوره هغه ځای دی چې هغه الله ته منظوري. تقریبا په سوونو کارګرانو پکې کار کړی دی، هغه خو جزایر ګوري او صاحب ما ته وایي چې د هر شي سره به حساب کوي، د جومات ته پیسې سره به حساب نه کوي. بس دا کارونه بس الله پاک زموږ د لاسه وکړه او اوس خلک راځي د دې لیدو دپاره، د دې د یو خواهش پوره کولو دپاره.